إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. زمائے جدبان حاضرین، اصل ژوند د آخرت ژوند دی او په آخرت کې اصل خوشحالی هم په آخرت کې او اصل غم او اصل مصیبت هغه هم په آخرت کې دی. کوم چې اصل خوشحالی دي، کم چې اصل نعمتونه دي نه ختمېدو والا او د رښتیانو نعمتونه دي خوشحالی دي، هغې ته جنت وایي. او کم چې نه ختمېدو والا غمونه دي مصیبتونه دي او چغې او ویلا ده، هغې د جهنم وایي. او د دنیا کې موږ او تاسو چې یو مونږ او تاسو څنګه وخت تېرو، دا د امتحان دور دی. دا وخت اصل نه دی، خو دا وخت ډېر قیمتي دی او هیڅ څوک هم داسې نشته چې هغه صرف په غم کړي او هیڅ څوک په داسې پیدا نه کړي چې هغه صرف په خوشحالۍ کړي. یو سړی په خوشحاله ناست دی ډوډۍ ته او غوښه به خوري، خو چې غوښه خوري نو کور کې وتې چې وړي نشته، وړي ځان سره راوړه، دی هغه غوښه هم په غم باندې خوري. شپې به میانو ته ناست دي، یخه شپه به وي، کور کې به وایي چې سهار وختي ولې سهار دپاره وړه نشته، نو به دی بیا په غم کې چې خدای سهار د وخته به بازار ډوډۍ راوړه، وړه به راوړه. دی به ښه ښایسته خوراک وکړي، د شپې به بیمار شي، بیا به هسپتال ته شي. چا کره ماشوم شي خوشحالي، بد طرف ته ورته څوک مړ شي. نو دا دنیا داسې ده، دا نشې په فراز، دا به راځي، کله به غم وي، کله به خوشحالي وي، ښادي به وي. اصل مقصد د انسان د مسلمان دی اب آخرت جوړول او الله رضا دی. ځکه خدای پاک موږ دې لپاره نه پیدا کړو، خدای پاک موږ د آخرت لپاره پیدا کړو. ځکه حدیث قدسی کوي لا تکونوا ابناء الدنیا، د دنیا بچی به جوړېږي، کونوا ابناء الاخره، آخرت بچی جوړ شي. نو خپل وخت هغه قیمتي کول پکار. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی، د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتری لوی فقیه صحابی دی. فرمائی چې ما ته د هیڅ چیز پروا نشته، او کله چې ورځ تېره شي زه په دې خفه یم چې دا یو ورځ چې کومه تېره شوله په دې کې زما اجل او زما نیټه یو ورځ کمه شو او ما پکې عمل نه دی کړی، نو په دې ډېر پښیمان یم. صحابي داسې فکر دی سره حالدار چې خدای پاک هغې ته رضی الله عنهم سرټیفیکیټ ورکړی، موږ سره دا څه وعده نشته او موږ سره فکر نشته.
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाई ए ईमान वालों इत्तकुल्लाह अल्लाह ने यरीगे वलतंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद हर नफ्स आज सोच की फिक्र दी की आगे पीछे पर नजर वाशे मा कद्दमत लिगद जो सवारा पार से ले गई सवारा दे आखिरत तरवान दे कब्र तरवान दे हशर तरवान दे अल्लाह बकी तबोदरी यौम यकूम अन्नास लिरब्बिल आलमीन او دا دس جاي دا وزي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چاچ د ذره مطابق خیر کړی وي اب موي ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او چاچ د ذره مطابق د شر عمل کړی وي هغه موي او دا جاي دا وزي الله قرآن پاک میں فرمائے يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ہر نفس ہر خیر کاری کړی وي او بالکل حاضر وي ما عملت من سوء او چې سبد عمل کړی او بالکل حاضر تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا بغدی وی چې کاش زمانه دې عمل ومنځ کې لیر لیر فاصله پختو کی مطلب دا سے زما بدی مخ میں نہ لگے دین خبر زموږه محاوره ده پختو دا عربی محاوره زموږ محاوره ده چې خدای چې بدی مخ میں دا عمل نہ لگے داس بد عمل سنه ورست والا عمل زموږ ځوان دا عبارت ته دروز او زموږ ځوان دا عبارت ته د شپې کوم دا وایي چې موږ په خپل ځوان کې څه کوو نو ټول ځوان ته نه ګوري زموږ ټول ځوان دي یا چاته نه ګوري څو کاله به لاګي جب دې زموږ ځوان دي ایس پتہ ٹک ٹاک پہ خلق ہوئی کہ نہیں ٹک ٹاک بولا نو پر ٹک ٹاک نہ پر بوڑھا نہ دا پر بیمار نہ دا ایک کراچی کی مدرسہ جامعہ طیبہ قائد اعظم چورنگے خوات گلی کراچی نمبر 5 داغی محتمم دادا دیوبند فاضل مولانا شجاع الملک سے رحمہ اللہ ناڑی جات بیمار شو ناڑی مانسیری بٹگرام طرف داغا سے یبل عالم محدد کلاس فیلو اور لطفو خبر شو کلاس فیلو گف شپو سرو لگو داغا تراروان شو سفر ہے کو ٹک ٹاک کراچی درا نو جګلا درا ورسې څو کاله مخکې واقع چال درا ورسې دفتر ته راغی مدرسې ته پوښو کو دفتر ته ورسې چې دفتر ته راغی ته کاټه کې شو ځانو سه د دفتر نه چرته وته له کار کوسه نو زوی ملاقات درا دې کې ناشته څنګه چل خیر په خیر یرا حضرت تلک چا ملاقات د تل دې بس 100 منټه کې براش خاصه ودته بالا ہمارا کی اور ډډه وکاله د لال بار لنګری تا او خدمت والا مرګرو ته چې مې بندوبسو کې ہمارا پلان ممبر راغی اور ہمارا پلان کلاس فیلو راغی چا واپس راغی دې پړشو صرف ډډه والی وخت مزار ورسو داسې ځل ادمو او تاسو د مشاهده خبر ټول په خلکو ګینو موږ د دغه خلکو موږ هم د دغه خلکو حصہ موږ دا سره چې موږ چې د بار راغلو دغه ځان به اوس مرګ راشي او پته نشته چې کوم ځای کې ورشي
اول موږ بخاری شریف کې د قیامت بحث وې ناراضه خدای دې موږ قیامت ته نه پاتې کړي خدای دې موږ هغه مخکې مړ کړي ډېر خطرناک دی غزله وایي داسې هیبت به راشي یوم ترى الناس سکارى ان زلزلة الساعة شيء عظيم ډېر لوی شي بیا وایي حدیث الله فرمایي ترى الناس سکارى ته به دا خلک وایي چې دا داسې نشه دی وما هم بسکارى دا به نشه نه وي ګوره دا خلک چې لیوني کېږي ټول خلک به د لیونو په شان منډې الله وایي دا به لیوني نه وي ولكن عذاب الله شديد اذا الله صاحب ډېر سخت دا حدیث شریف کې وو چې یو سړی وایي دکان کې به ناست دی کپړو بیه وکړي او سوټونه به راخواره کړي لکه څنګه چې په دې کپړو کې د لوسې بازار ته ورشي اوس غر یو راخوږي غر بل راخوږي سړی ته کله کله خپش خدای دا به سره راغونډي داسې به راغی او ته ورپه ته سره بیا کې پیسې ورځي ورکړي خبره پکې چې دا پسو به دې کې قیامت راشي مطلب عام روټین کې مخالک ګرځي سړی بل په اولو شي غوان یو به شي خو به نه قیامت پر یو سړی په ناس دی وړای تا نوړای په جوړه کې او نوړای په خله ته بارای او خله دې چې بارای نو خله کې به ودان نه لکه قیامت پر راشي داس یو ګران وخت موږ متاسف پاتې دې ګران وختونو د پاره تیارې وکړه دا موږ چې کوم د غفلت ژوند ته روکړو او يهود د سارو ته ور چاته په موضوع کې قسم دې په سم موضوع کې په غم کې مبتلا حالت تمره په غم کې دا په څه ژوند دی خدای د خاوند ته پوز شي کولای خاوند د خدای ته پوز شي کولای دا د ژوند زموږ الحمدلله چې کوم مسلمانان پاکستانیان دي ډېر پاکستانیان زه پیژنم چې زموږ سره تعلق دی د امریکا یورپ نه راغله د اسلام آباد کې دی په پیښور کې اعتماد وي الته ژوند خراب دی موږ چې د ادمو بچي خراب نشي خپل بچی نه تاسو نشي کولای چې ته چرته تللی کلور دیو الک ور سره او تاسو نشي کولای دا څوک او ګوزوی دیو جنیا ور سره تاسو نشي کولای گزار نشي ور کول خلک وایي زه چې به ملته ډېر چې ملته ټیک شو ډېر چې ملته او زموږ استاد نظر ابا پهدی نه شي دا څومره عجیب دي دا څنګه سړکونه دي دا څنګه میدانونه دي څنګه جهازونه دي زموږ استاد نظر مو مسلمانانو په اسلام باندې نظر زموږ استاد نظر په قران باندې د رسول الله په تعلیماتو باندې وایي چې زموږ په ژوند کې د پیغمبر تعلیمات څومره دي چې هغه ډېر دي چې کامیاب وي او چې نشته چې ناکام وي نن سبا تاسو ګورئ نن 29 دسمبر دی نن 29 دسمبر دی دسمبر ته دسمبر چې شروع شي نو خلک یو په تبجدو شروع شي او هیپی نیو ایئر بیا نیو ایئر نایټ هغه باندې پروګرامونه شوګانې دا څو کیدان انګريزان الکه دغه په مذهب شته نه دین شته نه عقیده شته نه عمل شته ته خدای باندې ته مسلمان یې ته دا کارونه کوي پتا کې باندې څه فرق
خدا سے چې په خلک ته څو د ځان نه سپي جوړوي، څو د ځان نه خره جوړوي او دین دا د سپو نه خرو بچي. اصل کې دا څنګه جوړوي د سپي سره محبت د سپي په اکثر پکې د سپي بچي او پکې کې باندې ورته د سپو سره ودونه کوي، د سپي بچي په کې د خرو سره ودونه کوي، زراور سره ودونه کوي، ایجت سکون تلاش کوي. لوی بلډینګ جوړ کړي چې څوک ځان مرګي دي نه راوړي دي، دا څه ژوند دم څه عقل اته په څیر روان چې ټول عرب ډېر لوی خلک دي، ایس لوی خلک مونږ لوی خلک الحمدلله. ولې هغه ټول ته هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه غلې پاک دي د زمکه د مخ نه پناه کړي. نو تر کله چې دا کار نه وکړي نو دا خلک ګډېږي او لوی لوی پروګرامونو کې 5 سٹار او 7 سٹار هوټلونو کې په ټول کال کې دومره شراب نس کې لګي کوم چې په دې یو شپه کې سکي لګي، په ټول کال کې دومره زنا نه کیږي کوم چې په دې یو شپه کې کیږي، په ټول کال کې دومره غلاګانې نه کیږي کوم چې په دې یو شپه کې کیږي. مسلمان کال جنوری فروری نه نو مسلمان کال هغه محرم صفر ربیع الاول. همون ته خپل کال دا کړی چې زموږ کله محرم را روان دي او دا لار د پولیسو ډکی او دلته ناکبندي دو التم ناکبندي دو تو یې په دې بل پیسې حمله کړه. صدق خدای پاک بے وقوفان راځم شوی د پاکستان قسم دې کده ذره مطابق پکې عقل چلے کله کله حیران شي خدای ټول خسرې پیدا کړې دی عقل دی نه ورکړي. کله کله په لار سره روان دي کنه خسته گاډي وځلې د شپې پتا ته بلېټونو نه خته کې نو زه مې خدای سره خسته گاډي ورکړې لکه عقل به مولا ورکړو دا وخت کې خلک څو روان دي بلار کې گاډي وځلې دا وایي چې دا خلک پسو کوي په دې په بازارونو خلقو کې هغه معاشرتي حقوق بالکل نشته. هغه وجه چې موږ د دین نظام بالکل تاسو به خبر کړي دین او هغه پر صرف بوس پوره چې بس بوس کوه چاته سوای او بس قابل باندې نه معاشرت خپل حقوق دي پای کې د غږ حق شته، پای کې د بچي حق شته، پای کې د گاونډي حق شته، پای کې د لارې حق شته، پای کې د عیسائی حق شته، پای کې د زناورو حق شته. دا په بازارونو کې اکثر تاسو ګورئ په دې گاډو کې سیوان خرڅي او مالټې خرڅي یا وږي خرڅي خرګاډې ودرولي او خر یا حرم کې ولاړې ټول ورځ دا ظلم دې باندې دعوت کولاو کې دا وسره او تاړه اسې یو جیک مونږ ته لرګي ولا پیدا کاوه ته ولګاوه. اوس اکثر سړي کې شوګر دې د خرو په دې خدای پاک دا لوډر هغه گاډه را پیدا کړې. مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمت الله علیه وا په موټر سایکل داس کړی هغه موټر سایکل ته انګریزي گدا ہے یہ انگریزی گدا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے انگریزی گدا ہے اسلام انگریزی خاص اوس داغي داسې خلک مونږ خپل نه یو غوښت وته چې دا ډېر خار دي خدای پاک هم داسې وکړه داغي په دې باندې لوډر راوښتو د خرګاډي په دې باندې او ما انګریزي خار دي نو اوس هغه خار دي په پېټرول والا نو سلاسه هغه دغه ظلم بیا کم شو. اوس ډېر خلک داسې کوي دا د حقوق دي پیغمبر مړه فرمایي دا خلک په دې ناشته او دا بدونه او به ویل کې پیغمبر علیه السلام فرمایي
لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر، دې منبرونه ما جوړوي تبه تقریرونه کوي. نو زمونږه خلک د انګريزانو په دې کې دیږي لګیا شي. د دې خلکو ذهن کې دا چې د انګريزانو ترقي څنګه کړې ده چې دې شراب دیس کې وګړي نه هغه کار کوي. ظالم زامن هودي غړي وکارم مو کو سم لاس دې بیا لاس یو په پاتې بیا پاتې دی. دا څه ده؟ کار کول پکار، محنت پکار دی او عزم پکار دی چې زما د عمل آبادو ما زه مسلمان ته فایده ورکوم. نو پدې لګي چې دې یو نایټ بناو، پدې لګي چې باغ هماره خلکو ته مبارکباد پیش. دا اوس 25 دسمبر ته شوړې مسلمانان داږي کیګونه کاټ کول او مبارکبادي وته چې مبارک هو چې چا په 25 دسمبر باندې یو عیسائی ته وی شي میری کرسمس یا کرسمس مبارک هو. دې دا معنا ده چې زم اقرار کوم چې او پیغمبر عیسی د خدای پاک سره د سپوږی نه دا غره هزار څخه خلک وته وي ټول له موت لګیال د دې منبر نه وته هر څوک دا بیان کوي چې دې خبرو خیال ساتي. مذهبي خبره کوم چې د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ساتي عاده علماء نزدکه نور کارونه په خپل کوي. دا نه چې زموږ دشمنان ازمو پکار دی چې اسی کې زموږه انساني روړه دي. نور دې صرف کرسمس مبارک ہونے علاوہ تج مبارک ہو تو مسلمان تب تج چلے گا مبارک شه او تاسو څنګه کې هغه د مبارکي د خپل سنبال ته وایي کړو. نا نور دې کارونه دي دا تاسو کې غریب دي خرچواله باندې خلک ویل دا ګلوبلایزیشن ا دې کو دا خبر نه پکار او چې ټول لونو یو ټول دا یو مو په یونیورسيټي کې وته ټول دیوال نه وځي. یونیورسيټي په ګلوبل کې نه راځي جوړ هر دې کې دیوال دی هر دې کې خاردار تار دی خو یې په هغه یونیورسيټي دا اوس په کې دیوال دی اثر نه ورولګي ټول یو شان چمن محمد دا اوس په دې طرف هم دام باندې به طرف دام باندې دا ګلوبلایزیشن کې دا درځي دغه سره دار دي چې وتا هندو ته وخت کېږي عیسائی ته وخت کېږي او سکھ ته وخت کېږي تاسو زونه وخت کېږي نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسو اعلی تاسو برتر تاسو بلند و بالا خو کو تاسو مسلمانان یې اعلی الله ان کنتم مؤمنین. نو زموږ استاد لپاره هغه میاشت دا ویناګانی او د دې خرافاتو مزاج ته بګاری کله کله خلک په خپل کورونو کې په خپل جوړ کې دا پروګرامونه جوړ کړي دا نیو نایټ او دا مسلمان په دې په یو ټولو کې ګر او چې طالبانو په یو ټولو کې شپې ګرځېدو په نیو نایټ پورا ګروپ ورو مې په دې ټولو غټو ټولو وګرځېدو وای د اسلام ټوګو مور د خبره الحمدلله دا چې ټټ اوسه طالبان هم ټول دي خرڅړي کیږي غلې کیږي چې دې تکړه چې روډونه باندې کی لکه اسلام یو ټلې باندې کی بس اخرت ته بار فکر خبر دا کوله چې موږ د دې لپاره یو چې موږ ځان خپل آخرت جوړ هر څه سوچو چې دا دنیا څومره جوړه شو آخرت هم څومره جوړ شو. الله تعالی فرمایي پیغمبر تعالی فرمایي
كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل. دنیا کې داسې اوسېږه چې لکه ته ناشنا کس یا یو په لاره تېرېدونکی کس. په دې وجه باندې خپل آخرت هغه صحیح کول پکار دی او آخرت د سوچ نه بغیر نصیب. ور پیغمبر علیه السلام چې د شپې کله راویښ شپې نو اول پیدا الفاظ مبارک وخلا باندې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. رأيك شيء الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. دا دعاګانې دا څه دلالت کوي؟ دا دې لپاره چې موږ تاسو کلم د خدای یو نعمت راځي چې موږ باندې سوچ کو فکر او بل آخرت ته پاره ځان. عبد الله بن مسعود سے فرمایي ما ته په هغه ورځ باندې فکر راځي غم راځي چې زه یو ورځ زما د ژوند نه تېره شي او هغې کې عمل زما تیر شوی دی. نو اوس که په دې میاشتو باندې خپل حساب وکړي یو کال زم د ژوند نه تېر شو په دې خوشحالېدل نه وي پکار په دې باندې غم پکار دی چې موږ سوچ وکړو چې په دې یو کال کې څومره ښایسته ښایسته ورځې راغلې دي په دې یو کال کې څومره شپې راغلې په دې یو کال کې څومره بهترین لمحات راغلې دي. دا ما د خدای پاک شکر ادا کړی د خدای عبادت په کړي کړی الله ما دې ته منځو کا ماموس کړي کړي دا الله پیغمبر طریقه په کې اختیار کړی دا کړی زکات شو حج شو روزه شو نوافل دي معاشرت دي د خپل خځې سره د خپل بچی سره خپل ګاونډي سره د خپل بشر سره د خپل کشر سره او څومره پورې ما شکر ادا کړی ناشکري به کړی ده که مې نه ده کړی. الله تعالی فرمایي فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. زما شکریه ادا کوئ ولا تکفرون ناشکري مه کوئ. بل الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ زه به دا نعمتونه تاسو ته ډېر کوم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. او که ناشکري مو وکړله نو زما خو څه کولی نه شئ نو ان عذابي لشدید. اوس غواړم شکر ټول شکر وباسو خدای ته هېڅ فایده نشته. ولې خدای خدایتوب د خدای طاقت او قدرت زموږ شکر ته نه دی محتاج. خدای په هېڅ یو حالت کې هم مخلوق ته محتاج ده او مخلوق په هر حالت کې الله ته محتاج ده. الله صمد الیه یسبد الحوائج ټول حاجتونه هغه ته وړل کېږي. شکر ادا کول پکار دی. شکر د هر څه خپل شکر دی. د سترګو خپل شکر دی د ژبې خپل شکر دی د غوږونو خپل شکر دی د ژبې خپل شکر دی د زړه خپل شکر دی د دماغ خپل شکر دی د ټولو اندامونو هر اندام په هر هغه عمل کې لګول چې هغه عمل د هغې سره متعلق وي او الله په هغې باندې رضا کېږي دې ته ویل شي شکر. الله پاک دې موږ تاسو ته بهترین عمل نصیب کړي. نو دیو جن ښایسته عمل غواړه د الله پاک نه. دا یو کال تېر شو په دې باندې موږ تاسو ځان سره حساب کتاب وکړو. دیو جن فرمایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا.
تاسو خپل ځان سره حساب کتاب وکړئ دنه مخکې کتاب سره حساب کتاب وشي نو خپل ځان سره محاسبه وکړو چې موږ څومره نیک اعمال کوو دا محاسبه دا یو عمل دی دا روزانه پکار صرف یو 15 منټه دی سړی ورته او ماستر چې کله سملی نو پټنګ ټوم دی سملی په خوا به یو غانا وغانا هغه کې به وي دا څنګه مسلمان چې سملی پړه مامو او دا څنګه مسلمان چې پاسي پړه مامو دا اوسه شاته کې خلک سملی پړه مامو پاسي پړه مامو اشي وخت کې لګولي و چې کله اخلاص په وته ودی شي نه کله سړی بسترې تراشو کې لږ محاسبه وکړه سره چې نن ورځ ما څومره اعمال کړي چې باندې ما الله په خوشاله کړی دي څومره اعمال مې کړي چې باندې زمانه الله خفه شوی دی پای توبه وباسه او خدای پاک زموږ په نظام داسې جوړ کړی دی ها ورځ او شپه یو ورپسې لګولې دې لپاره چې د ورځې ګناهګار د شپې توبه وباسي او د شپې ګناهګار د ورځې توبه وباسي خدا په الګ کې چې دې سره محاسبه وکړي دا سره دا رایت چې ما ګناه کړی دا او چې د سره ګناه نه لکه حدیث شریف کې راځي چې مثال د مؤمن داسې دی هغه مؤمن چې هغه ډېر ګناهونه کړي وي كقاعد تحت جبل چې دې د غر لاندې ناست دی يخاف ان يقع عليه او دې یریږي چې دا غر په ماج دراونه ورځي دا ګناه نه دونه ځغيري او منافق په ځان لازم دي چې خپل ګناهونه د ستورو ګناهونه کړی د ګوري نو کمثل ذباب على انفه لکه چې یو مچ ته په پوزه باندې ناشته او بداسي دا چلوته نو بده روټین نه یعنی پروا دا پروا څنګه نشته محاسبه نشته چې موږ تاسو لکه څنګه سره محاسبه کوو ان شاء الله العزيز خدای موږ ته خسته ژوند راکړي او الله پاک وعده ده چې کوم مؤمن وي ذکر او انثى مذکر وي کوم مؤنث وي ناري نه وي ګذرانه او خسته عمل کوي فلنحيينه حياه طيبه وبل فرمای فاولئك يرزقون عند ربهم بهترین الله تعالی په خسته رزق ورکړي زم رزق ځکه کم دي موږ خسته عمل نشته زم رزق پس موږ ډېر کوو چې موږ تاسو هغه اعمال پرې کړی الله پاک دې زموږ تاسو دنیا خسته کړي الله دې موږ تاسو آخرت هم خسته کړي او الله پاک دې موږ تاسو هر هغه عمل نصیب کړي چې باندې الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم وجالي او هر هغه عملنا هغه فعلنا قولنا هغه هر حرکت دې الله موږ ساتي چې باندې الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم وفقي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين